بسم الله الرحمن الرحيم. باب السعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. السعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. سعید میدان طیب پاک خورا وضوء المسلم دا د مسلمان دا اودس ذریعہ دا وضوء موږ مخکې ویلي دي هغه سیس ته وایي چې په هغې باندې اودس کولی شي او د واو پیښ سره وضوء دا بیا اودس ته ویلی شي. دا لفظ د ضوء نه وتلګا ضوء او ضیاء رڼا ته وایي. او د مسلمان اندامونه کم چې اودس کې لوندېږي نو دا به پړق وي د قیامت په ورځ او دا به علامت وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتیانو. او حدیث کې راځي ترکه میں چې د مسلمانانو اندامونه اودس کې لوندېږي نو تر هغې به د دې حلیه همي کالي به همي گویا کہ دا یو علامت دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتیانو دا پیجندلو. کم خلق چے اودس نہ کئی ښکارا منظم نہ کئی تو چی منظم نہ کئی اودسم نہ کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے نہ پیجنی چی دا زما امتی دے نو بے علما دا شفاعت نبوینا محروم شو. دینا دا معلوم دا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالتهم علم الغیب نہ دے حاصل ځکه امتی هغه په علامت پیژني. امتی نه مراد صحابي نه دی، صحابه خو هغه نوم په نوم پیژني. دا وضو هغه څیز ته وایي چې پای باندې اودس کولی شي. امام بخاری دلته کې چې دا کم ترجمه الباب کې صحیح دي دا اصل کې یو حدیث دی. هغه حدیث امام بزار نقل کړی دی والمسند کے. دا دا بزار نہم دل دے اور صفحہ نمبر 387. عمر بن بجدان راوی دے آغا نقل گئی دا سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نا اور سیدنا ابو ذر نقل گئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی کہ السعید الطیب وضوء المسلم او المؤمن وان لم یجد الماء 10 سنین. یہ مرفوع حدیث ہے لیکن دے اسناد کے لگ کلام دے امام بخاری پنیز دے وجنات دے اور تک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوئی بلکہ بطور ترجمۃ الباب اگر نقل کی چا سعید الطیب پاک خورا دا دا اودس ذریعہ دا دا مومن یا دا مسلمان اگر کدے لس کالا پر اوبن مومی ان سمر مودا چدے اوبن مومی دا دے با تیمم کئی دا غسل نہم دا جنابت نہم او دارنگی دا بے اودسے نہم او بغیر دا شک و شبہ نہ بدے پاکی. دا قرآن حکم دے کہ لم تجدو مان فتیمموا صعیدا طیبا. تاسو مسافر یا بیماران یا وبنمو میں تیمم کرے پاک خورا. حدیث داغے تفصیل کو داغے اجمال چکا ہر سمر مدے پورے تے بیمار ہوئے یا ہر سمر مدے پورے تا تو بنے استعمال معلومی گی یا دوبو پہ استعمال تا قادر نہیں دے کے دڑو اہل سسیز نشتا مزبکی. تو بیا فرمائی کہ فیضا وجدا فلیتق اللہ ولیمس بشرتہ چکر دے ابو ممی نو دا اللہ نے بیا میری تقوا دے نبری دی او دے خپلا بشرا خپل وجود آغا وقت یعنی چکر دے ابو پہ استعمال قادر شو یا اب ملو شوی یہ وجود خشو نو اس تے خیر دے غلام میں او کدا دس ضرورت او دستو
او بیا فرمایي چې دا د لپاره بهتر دی. دا حدیث کم چې د بطور ترجمه الباب یې خره امام بزار دا مرفوع حدیث بطور مرفوع حدیث نقل کړل. یحیی ابن سعید القطان ډېر مشهور امام هغه دا حدیث لیکي او هغه دا حدیث صحیح دی. ونذكر الآن أن لهذا المعنى إسنادا صحيحا من رواية أبي هريرة قال البزار. بزار دا حدیث دوستو نقل کړل دی خو دی وی چې د دې کې دا صحیح حدیث دی اسنادا صحیحا اسناد د دې صحیح دی. کم کلام چې دی په عمر بن بجدان کې ناغه دا څه نه دی چې دا غي د وجه مونږ حدیث رد حدیث دی زیاد نه زیاد مونږ بدا وایو چې دو صحت اعلی درجه کې نه ده. یعنی کم معیار چې د امام بخاری رحمت الله تعالی علیہ دې نه پاغه معیار نه فټ کیږي لیکن حدیث صحیح ده. امام دارقطنی رحمه الله داغه چونکه علتونو باندې ډېر زیات کمال له ډېر لوی کمال نه دا ناغوي چې دا حدیث څنګه ده دا مرسل ده. حدیث دار مرسل دا کتاسو کتاب نوم لیکه بیان الوهم والایهام وې دیتا دا راغی پنځم جلد کم چې دا یحیی ابن سعید القطان ده او دا صفحه دا 266 هغه دا حدیث تصحیح کوي. لیکن امام دارقطنی دا ډېر زبردست عالم دی علتونو کې عللو کې دا د امام بخاری رحمه الله نن پورته ده. دا ډېر لوی سره دی هغه ما سره ده. امام بخاری چې کوم تاریخ الکبیر لیکل دی نو هغه تاریخ الکبیر کې چې کوم اخطاء شوی دي نو امام دو هغه اجمع کړی دي. دارنګه امام ابن ابي حاتم جمع کړی دي تنقیدات کړی دي په باندې تتبع الالزامات والتتبع صحیح بخاری باندې سګرفتونه د کړی دي تسه جواب کړل او سیدا شان پریخه. دا علمی سيزونه دا صدا صدا عیب خبره نه دا دی وخت کې زموږ د زمانه کې دا د اونچ نیچ خلک باعث جوړي یو ته جاهل وي بل ته عالم وي یو ته شیخ الحدیث وي بل ته ناپوه وي. دا طریقه نه اصله. ابن ابي حاتم یو جلکې د تاریخ کبیر اخطاء لګل دي شته موږ سره التاریخ الکبیر چې کوم نسخه چاپی اوس نو دا غي په اخر کې هغه د نهم جلد په تور چاپیږي. دا علمی امانت ده چې معلوم شي چې امام بخاری رحمه الله نه کم کم ځای کې کم خطا شوی ده. تو دارنګه صحیح بخاری کی الالزامات والتتبع په نوم باندې د امام دارقطنی کتاب ده. خدای علمی خبري زموږ د خلکو علمی خبره نه هغه بدا وي چې قرآن مقدس ته او بخاری محدث ده. دې خبره خدا دي تکګه خلې نو کګه خبره روزي نو د علماء د خلې دا قسم الفاظ نه روزي هغه فکر سره اختلاف کوي دلیل سره اختلاف کوي حجت سره اختلاف کوي لیکن اجازات سره هغه څه کار نشته. امام دارقطنی رضا العلل په نوم د کتاب ده تقریبا 13 جلد لګره هغه ستنه ما دا ډېر باریک علم ده دا سه امت کې رضا مساوی سره په دې باب کې نه ده راشه. علل حدیث په نوم باندې د ابن ابي حاتم کتاب ده او هغه درې جلد لري اگر چې هم ډېر مضبوط کتاب ده. ګنه چونه چند افراد داسې دي چې هغه د حدیث په علت باندې پوهیږي. علت خامه ته وایي چې د حدیث کې دا اسنادي خامی ده او دا غي د وجه دا حدیث رتبه کله کمیږي او کله سوا کیږي. پدې نه موږ علما واقف نه دي غریبا بس اوس شی ودا ته پیش کړي. حال لای چې د حدیث صحیح تعریف سره هغه حدیث وی چې داغه اسناد یو سره مسلسل وي سه انقطاع وګی نه او پای کې څه شذوذ او علت نه وي. دا معلول حدیث ته پیش کې نه واقعي ثابت دي
اکلا معلول حدیث پیش کی دینا بتاتا عمل ثابت نہیں پاگل توب دے فن ناواقفیت دے ارے باریک فن دے حدیث دیر باریک فن دے کله کله حدیث اسناد به بالکل صحیح وي لیکن دا غیر متن کی شذوذ وي یعنی واضح دا اسناد دا حدیث معنی کلام نہیں دا غیر متن کی شذوذ وي قابل قبول نہیں او کله کله دا غیر په اسناد کې ودا سے پټ علتی چې دا غیر عام خلق نه خبري پوئی به نصر امام دارقطنی دا حدیث بیان نہیں نبی آوی چې قال رجاء بن عامر کذا قال رجاء بن عامر والصواب رجل من بني عامر دا غلط دیکھیں راوی دیکھیں رجاء بن عامر نو دیوی دا رجاء بن عامر نو دے دا رجل من بني عامر رجل من بني عامر اور دیوی دا حدیث مرسل دے لہذا ضعیف دے اس پہ نہ بازار پوئی گی اور نہ پہ اگر بلو امام پوئی گی دا صفحہ 158 کی دے دا حدیث داوی اور دے حوالہ پچا اور کئی کما قال ابن علیہ دا ابن علیہ دا تحقیق کر دے اور غم دا ایوب نہ نقل کر دے دوار کے بطور حدیث منگ داویل کہ دا روایت مرسل شو السعید الطیب وضوء المسلم یکفیہ من الماء دا حدیث بزار اور داریں گے یحییٰ بن سعید دے تو صحیح ہوئے اور دا احناف پنیدم صحیح دے کہ احناف مرسل تو صحیح ہوئے احناف مرسل تا صحیح ہوئے احناف مذہب دا غرے کہ مرسل روایت صحیح ہوئی لیکن امام مسلم د خپل صحیح مسلم په مقدمه کې دا لیکلی دي چې د محدثینو آخري محقق رائے دا چې مرسل حدیث ضعیف وي ولې په مرسل کې یو راوی یا دو راویان دا غي ذکر نه او چې کله ذکر نشته دا خو ټیک دا چې موږ به ګمان کوو چې شاید دا راوی قوي دا خبره خو صحیح ده خو آیا غراوی ضعیف کېدی شي که نشي کېدی دی وجہ د احناف او مسلک د باب کې کمزور دی صحیح مرسل روایت چې کوم دی دا بهر کیف ضعیف مرسل کې دا چا دا هر چا چې مراسیل چې کوم دی کمزوري دا جدا وی بیا چې کله مونږه مراسیلو کې یو بل سره نسبتاً وای نو مونږ وای چې مراسیل د شعبی اصح دي د مراسیل د فلان ای قرآن مقابله لیکن وی مرسل روایت ضعیف ځکه چې کم راوی پې کې پټ ساتل شوی دی نو دا خو ټیک دی چې هغه قوي کې دی شي ثقه کې دی شي لیکن دا هم عین ممکن ده چې هغه راوی دی کمزوري وي د دې وجه نه صحت درجه ته هغه نه رسي مرسل روایت کم چې د محدثین قول او فقها قول کې درست نه دی دا محدثینو کار دی اصول حدیث ته محدثینو کار دی چې کله محدثین مرسل روایت ته ضعیف وي نو وی هغه ضعیف په مراسیلو کې د حسن بصری مراسیل لټول نه زیات کمزوري حسن بصری څومره لوی تابعی دی لیکن دا غیر باوجود محدثین د چا د مرتبه خیال نه ساتي نه پاغه حمله کوي بتاتے ہیں قاعدہ خود را داغه وجه دارا چې امام حسن بصری رحمه الله ارسال کوي د ضعیف راویان داغه اکثر ارسال چې ګمی د ضعیف راویان نه لہذا داغه مراسیل کریح صحیح خو په جنګه ادریح پشان دي دارنګه مراسیل د قتاده بن دعامه اغم ضعیف مراسیل محمد بن اسحاق هم ضعیف او چې دا اصول تخپل کې کنه نو بیا معاملہ خراب شي السعید الطیب وضوء المسلم یکفیه من الماء دو بو په ځای کافی کی اوس په دې مونږ پوېګو مونږ دا خبره زکه دلته کې وکړه او زکه دا حدیث باندې عمل کوو چې اصل کې دا خبره قران مجید فرمایله ده چې کله وبنئ فتیمموا سعیدا طیبا
حدیث کا بدے کہ مرسل ہے او کہ صحیح ہے او کہ حسن ہے موږ ټول قبلو ولې ته قرآن حکم ده کله چې د قرآن مجید کې یو چیز معلوم ده یا د نور صحیح احادیثو نه یو چیز معلوم ده نو که د هغې په تایید کې ته یو ضعیف روایت پیش هم کې نو څه ګناهګارېږي نه هغه ضعیف حدیث چې په فضایلو کې کار کوي هغه دغه شانتی نه هسې نه ځکه فضیلت باقاعده حکم ده استحباب هم حکم ده احکام خمسه په ضعیف حدیث نه ثابتېږي وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث دے چې ترکه میں پورے بیودسی شوی نہیں نو تر هغه پورے در پارا تیمم جائز ده څه مطلب ده یو سړی یو تیمم کو په یو تیمم دې څومره منځونه کولی شي ما ویلو ده فقهي اختلاف د پاره دا اوسط ځان لواخله خاص کر دا علماء چې دي اوسط نه بغیر کار نه کیږي د ابن منذر اوسط چې کوم ده د خط طریقې سره تا د دلایل هم کوي او مسالک هم کوي ذکر التیمم لكل صلاة واختلاف اهل العلم فيه لا صفحه 176 او جلد میں ترکه میں چې پیسې نه نو سړی په پی ډی ایف گزاره کوي ما ټول مار پی ډی ایف باندې گزاره کړی دی کتاب سره بس الله لاس لرا اوس بیگا مال جا ټلیفونو کې جمال افلانه کتاب پکا د خزانه الادب نو ما ته ته کم ځای د بشخالی اسلامي یونیورسيټي کې سبق وایم اوستا نو ما یې دا زیر د خپل ما دیر ته نه خپل چې پی ډی ایف نه خلک کار اخلي چې کله کتاب نه نه پی ډی ایف ته لړشه توقیفیت وقفیت لڑ سے المکتبۃ الوقفیہ حال تک ہم دا کتاب موجود ہے پی ڈی ایف فارم کہ سر چمکی گھر سے پکی ډېر کتابونه وی داسې ما اوس داسې کړي چې ما الاسرار المرفوعه باندې کار وکړ الحمدلله پوره شو ته دویم جل فهارس هم تیار شو لومړي جل فهارس وکړل لګیا اوس چې کوم کتابونه ما سره نشته نو ما هغه ډاونلوډ کړل کوم چې دغه استعمال شوی په دا یو باندې صفه او د کومې صفې نه چې ما حواله ورکړه نو دا ما پرنٹ کړ هغه نه غټ مستقل کتاب جوړ کم سے کم د فتح الباری د 400 صفحو برابر کتاب ته جوړ شو ډیر پاج سوا سوګدانو چې کم نه لیکل علمی کار چې څوک کوي هغه بیا سم کور پکاري الله ورکی ټول لاره الله کوله دا محرومه جن موږ باندې ډېر تیر شي موږ سره احساس سره ترکه میں چې پیسې نه پی ڈی ایف نه گزاره کوي پاسا نه کی اختلاف اهل العلم في الرجل يصلي الصلاتين او الصلوات بتيمم واحد دا اهل علم دې باب کې اختلاف ده چې کله یو سړی د مونږ او درې مونږ دا په یو تیمم کې نو کولی شي کني شي کوله حکم خوشتره قرآن مجید چې فتیمموا صعیدا طیبا دې کې شک نشته علما پوری خو سوال لاره چې دا فتیمموا صعیدا طیبا په دې څومره منځونه کولی شم دا قرآن الته مجمل ہے اختلاف سے پیدا کی د اختلاف سے بنیاد بھی نو څوک وایي چې څنګه قرآن مجید حکم کړی دی لہذا یو موضوع دی قیاس ته بس فقال طائفه یې ویل رائے دا چې یتیمم لكل صلاه د هر موز د پاره بزان ځان تیمم کوي دا چا مسلک دی دا مسلک دی د سیدنا علی سیدنا ابن عمر سیدنا ابن عباس امام نخعی قتادہ شعبی ربیعہ یحییٰ انصاری امام مالک لیث امام شافعی امام احمد او اسحاق بن راہوے اب والا خلق دے یعنی صحابہ و تابعین داغی رائے دارا چنا دے بدا ہر موز دبارہ سے گئی تیمم ہوگی وقال طائفة يصلي بالتيمم الصلوات ما لم يحدث یوې ډلې رائے دارا چنا تیمم یو کنه څومره منځونه چې پیدا کوي نو کولی شي ترکه مې چې دی به ودسه شي به نه او دا مسلک
قرآن ته اقرب ده. ولې اقرب په دې چې تیمم قائم مقام دی رسو شي نو داس هغه قیاس سره خبره دي ته قیاس سره خبره دا قائم مقام دی دا او داس لہذا څنګه چې او داس باندې سره څومره منځونه کول غواړي ناغه امر کولی شي. تو دارنګي په تیمم باندې چې څومره منځونه کول دی غواړي نو کولی شي. بیا د فقہ کتابونه وګورئ چې یو سړی تیمم وکړي جنازې لپاره نو په یو فرض مونځ کېږي ولې نه کېږي خپل مسلک نه معلوم نه کوي. هذا قول الحسن حسن موږ چې کوم وې چې په یو تیمم باندې باغ ارسم رموز کوي کولی شي ترکه میں چدے بے ودس شوی نہیں دا حسن بصری قول لے دے ابن مسیب دا زہری اور دا ابن عباس قول لے دا ابو جعفر قول لے دا سفیان ثوری قول لے وہ اصحاب الرأی اور دا احناف ہم دا رائے احناف دا رائے دا چتا یو تیمم وکن پاگے جسمنا منزونا کولی شی کول غوار کولی شی اور دا یزید بن حارون رائے ہم دا اور یو قول دار جنا من یصلی ان من صلی صلوات فی اوقاتها یتیمم لکل صلاۃ واذا فاتت صلوات تیمم وصلاها كلها بذلك التیمم. پخپل اوقات کے دن دنا د هر منځ د پاره وت تیمم کې او وخت کې دنا دا ابو ثور رائے دے فیصلہ کی اس کہ ان الطہارت اذا کملت وجاز ان یصلی المرء بها ما شاء من النوافل. طہارت چکل پورے شیدہ اس بنیادی خبر شوا کہ تیمم کامل طہارت ہے اور ناقص طہارت ہے. دا گستاخی دے جس لے دا وہ جو ناقص طہارت تو کہ کله قرآن مجید کے دا قائم مقام دا او دسو کر دو تو سو کی طور ناقص طہارت ناقص طہارت نہ رہے. لیکن تیمم سڑے دا عذر نہ بھی کہ بے عذر ہے وہی عذر نہ ہے. اور اس تو امام بخاری رحم اللہ تعالی تب باب دی چ آیا متوضی پو متیمم پسے مسکولی شکر شکر دا تھرڈ کلاس فقہ جدا کہاں دے کو شرمولو تھرڈ کلاس فقہ پہ جانے گا کہ مجھے بخارا اور تاشقند اور سماقند والا لکھ گلا تو تھرڈ کلاس فقہ پدے کے دا لکلی تھی اور سڑے متوضی دے نو دے اور متیمم پسے منز نہ گئی مجھے مکروہ ہے لیکن سکی سے مڑا جوڑ گلا بولے حدیث اغل تک عقلی دلیل ہوئی کہ دا چونکہ ناقص او دستے سنگ ناقص دے یہ اسی منصوص دے دا عذر دا وجہ تیمم کی دا مستین سوک تیمم نہ کی تو سو کے جیتے آیت ناقص ہے. دیوئی ان الطہارت اذا کملت وجاز ان یصلی المرء بها ما شاء من النوافل. طہارت چکل پوری نو سڑے چ پسما نوافل کی نو کولی شي نو فكذلك له ان يصلي بها ما شاء من المكتوبه فرض بهم کولی شي. ولے اذ ليس بين طهارته للمكتوبه وطهارته للنافله فرق في شيء من ابواب الصلاه. د منز په باب کې د فرض منز د پارا چې د کم طهارت ضرورت ده نو د نفل لپاره دغه ضرورت څه نشته شته په دې باب کې هدواله یو شرط نو لمونږ دا وایو چې تا په یو منځو کې نبل په نشي کوله تا به بل فرض نفل وکړو په فرض نشي کوله. بیا دی چې وغیر جائز ان یقال له اذا صلى نافله دا خو جائز نه راړو چې کله یو سړی پای باندې نفل کی دا ته وي چې انت طاهر چا نفل لکول نه تپاکی ويمنع من ان يصلي المكتوب على انه غير طاهر. یو سړی دوه رکعات نفل وکړل دې پسې فرض کړي ته ورته څه ته پریت شوی انہیں طہارت خود والا دا پارا ضروری دے نو چکرہ دے پا تیمم بائیں نفل کولی شی نو پائے تیمم بائیں دے فرض ہم کولی شی
دی وجه دا چې فالذین خوتبوا بالتیمم کوم خلق ته خطاب د تیمم کړی شوی دی نغی کې الفاظ دي چې فلم تجدوا ماء تاسو بو نہیں مونتی نو دادی المحدثون الذين خوتبوا في اول آیه عند القيام الى الصلاه یا ایها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه یعنی دې خلق سره به ولسی شتره لیکن دی مؤمنان دي ذکر ته قران आवाज کی چې ایمان والو نبی آخر کې لګیا دی بیا وی چې لا يجوز نقضها الا بسنه او اجماع کومګه دا وایو چې نه یو ټیم وتلو سره تیمم ماتیږي نو دا هوته د الله په کتاب اضافه کوي بیا یو سړی د هغه تیمم کړی دی او دا غنا د اودس یا تیمم خلاف سکار نه دی شوی به ودسی په نه راغلی جماع نه کړی هوا نه خارج کړی او ته اودس مات نو دا بیا سنت غواړي یا اجماع د امت غواړي حالای چې په دې کې نو سنت ته نه پکې اجماع د امت ته لہذا دا خبره مسله نه ده بلکې دا غف دی چې د یو ټیم وتلو سره تیمم ماتي کنه دا غف دی ترکه پورې چې انسان نا ناقض وضو سره حرکت نه رشوي نو ترغه پورې تیمم نه ماتي او په یو تیمم چې د سکول غواړي په کولی شي ځکه دا طهارت کامل دی قران دې د طهارت ویلي دی نبی علاوی که سو خلق وی داسې لکه صحابو کې بل فرض سو کی یا پایمو کې سو کی نو دا وی چې اجماع نشته دی په دې باندې اجماع په دې باندې راځي بھائی دیو پاک غنو الا حرف شاذ حکیہ عن بعضهم لا معنى له البته د بعض خلقنا یو شاذ خبر راغلی دا لیکن دا غي څه اعتبار نشته مختانوی په رضاو کې یو څوټه نه صحیح نه څه مطلب ته جمهور را یو طرف ته را یو کس پکې ځان خپل یو اجتهاد نه بنو دا مطلب دی چې خلق به ویلي چې فلانه دا وایي فلانه دا وایي وایي ته دې خبره باندې سنت یا اجماع نشته دی اجماع په دې باندې دا چې کله انسان تیمم کړي نو دې بالکل پاک او صاف دی لہذا دې چې ترکنه به ودس شي ونی ترغه پورې دې په دې ټول عبادتونه کولی شي واما ابن عباس وهو متيمم اما یا امه امامتی ورکړي وا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما پدا سے حال کی چاغت تیمم کړو هغه تیمم د دیو د سینم کې دي شي هغه تیمم د جنابت نم کې دي شي و چې کله هغه امام دی عبد الله ابن عباس اور پسې خلک ولار دی نو دا ولار خلک دا ټول متیممین دي کله باوضو بغیستا دې کول څه حیثیت راغی اوس خیال شو چې نه دي دا کمزور دی او دا باندې کوي موضوع دی امام ده حصول لګا دی امام ده حصول لای چې اعلم مخکیږي القارئ لکتاب الله مخکیږي لیکن خدا نه دی ویلي چې نه د چا او د سوی پاک دی بیا موږ نام ویلي چې وسړی چې هغه سړی مخکیږي چې هغه مستلم دی اگر خو بیا نه وایي ټول لخ پاکواله څه دی لامل وقال يحيى بن سعيد القطان هغه سوې يحيى بن سعيد څوک دلته يحيى بن سعيد الانصاري يحيى بن سعيد القطان نه ده يحيى بن سعيد وی چې لا باس بالصلاه على الصبخه صبخ هغه زمکه ته وی چې هغه نمکینه مالګینه زمکه ته ویل شي صبخه اوس کرا چې کله صبخه نه پای خو بدوړه نه کنه خور به نه کنه ها یہ وته لیکن داغه شکل وا مالګی شکل وې د مالګی
نو په سبخه باندې اودس کی دا تیمم کیږي. لا باس بالصلاة على السبخه والتيمم بها، اس باک نشته یو دو احناف پنیز باندې لا باس وی دا چا ځان له اصطلاحي هر اصطلاح بل ځای کې مټوم بخ احناف چې کله لا باس وی تو دینه مراد دغه مکروه وي. محدثین د لا باس به ما مطلب ساغلی سحرج نشته، سحرج نشته، څه پروا نشته. یو سړی کپو داسې ځمکه باندې چې سبخدار نمکین ده دی په موز کوي نو لا باس به څه پروا نشته، او که د هغې نه تیمم کوي نو په هغې باندې هم څه پروا نشته. لکه یو سړی اوسېږي په داسې ملک کې مثلا ته لړ شي بنو ته لړ شي یا د کوهاټ د غرونو ته لړ شي هغه دې کتلي که خو مالګې رټوله هغه خلک به څنګه ژوند تېري ستا به خیال د بار نه به خاور راوړي چې په هغې مونځ وکړي یا په هغې تیمم وکړي. دې کې مشقت دی ډېر زیات، چونکې د هغې ځمکه دغه ده، هغې ته ځمکه ویلی شي. حدیث کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خوب هغه ته ښودلی شوی و د مدینې منورې، نو پای کې د مدینې منورې دپاره لفظ دی د السبخه. خو دې نه دا معلومېږي چې سبخه یوازې هغې ته نه وي چې نمکینې، سبخه هغې ته هم وایي چې مزېدار وي، ځکه د مدینې منورې ځمکه هغه ښکلې ځمکه ده، خورجنه نه ده. نو بهرکیف امام بخاري رحمه الله ډېر اوږد علمي باب کې هوت ترجمة الباب ډېر علمي ده، او نر بچی کوم حدیث لیکل دی نو هغه مړو کې نه دی. حدثنا مسدد نن به له حدیث ویل شي. قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم. سیدنا رجا اگر نقل کی تو سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے اگر وہی مونږ په سفر کیو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وإنا اسرینا او مونږه د شپې مزل وکړو. اسراء د شپې مزل ته وایي، اسراء او اسرا د نبی فعل ماضی. سبحان الذي اسرا بعبده من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. جو ہے موږ ته څه شي خپل معجزات، معجزاتو کې یو ارواح مدام بیاو معجزه استدلال صحیح ده. نہیں مانتا ہوں ذرا کن سے میں جگہ کو نا کہ انجا پر ہے نو بس نه پوهه سړی کوي دا جګړه. وإنا اسرینا اسرائیل ته اسرائیل په دې وجه وی چې هغه د شپې هجرت کړو. یعقوب علیه السلام د شپې هجرت کړو ځکه هغه ته اسرائیل وی. وإنا اسرینا حتى اذا كنا في آخر الليل تر دې چې مونږ د شپې آخر کې یو ځای ته ورسېدو. د شپې سفر خږي لارې کولوي انسان باندې فطری اثر وي. او یو حدیث کې راځي بعض محدثین په ظاهر باندې حمل کړی دی چې د شپې ځمکه غونډول شي، د شپې ځمکه را غونډول شي. اوس آیا حقیقتا غونډول شي نه خبر ده، خو ښکاري دا چې دروازې ته کم مزل په 10 غنټې کې کوي که نه، نو د شپې به هغه مزل ته په 2 غنټې کې اوس ولې کوي سړی نه پوهېږي. خوی داسې حتی اذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة مونږه په یو ځای کې کوز شو، یو ځای کې واقع شو، یو ځای داسې مخې له راغی چې هغه د وخت تېرولو لپاره مناسب و. د غل غدو خطره نه وه،
سنگلم نو چې څوک پټي بګي کولا وځي ده نو مونږ غلطه کې کوڅ آرام د پاره کوڅ. ولا وقعت احلى عند المسافر منها، او نه کو زیدل آرام کول اساریدل زیات خواګه د مسافر پنیز منها دغه په مقابله کې. یعنی کله چې یو سړی ټول شپه سفر وکي او په شپه کې اخر کې ته یو غنټه ټایم ملو شي د آرام د پاره نو دا دته دا ټول شپه نه زیات ورخ کاری دا ډېر محبوب یا احلای ورته حلو نوته ده حلو میٹھا تو خوک. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغه خوک سیز خو. اب بعض احادیثو کې د حلو په ځای حلوا راځي ډېر خوک. هغه مولا ابو سلام رحم الله الله بخي هغه ویل دا خلق دینه حلوا مراد و. بیا هغه ویل چې ستاره لیټي هغه پیژنده دا الفاظ ده چې دا ستاره لیټي هغه پیژنده دا لوا هغه نه پیژنده دا کوم چې موږ بخو حل خو کجورم کې دی شي ستوانو کې خواګوا چې ناغم حل کې دی شي دا غلطه پیژنګلو چې شي الحلوا بشک خوک سیسته وي خو کما چې مونږ په خو نو آیا دا هغه وا جواب دا یې چې نه دا غسیز ته بس مټاس د نبی صلی الله علیه وسلم خو او انسان چې روغ رمټوي نه هغه د پاره خوګو کې فائدہ یې لکه دا وینه بچ گئی د وینې د حفاظت لپاره د خوګو نه خصیز نشته دی قدرتی خواګه مصنوعي خواګه نه مصنوعي خواګه نقصان کوي قدرتی خواګه نقصان نه پیدا کوي. الله دعا کوي چې الله دا بیماری نه راولي موږ ته او سړی جون په خوګو نه پوي دا کډېر خلک یې هغه مال کې نشي خوري غریبانان ګبین نشي خوري هغه د نعمتونو محروم شو. بعضې بیماری داسې راشي چې انسان پکې د رب مخکې سجده نشي لګولی او ډېر عجیبه بیماری دی. الله دې موږ بچ کړي دی نه دا څه مصیبت ده او څه سري چې زموږ باندې الله تبرینوي خدای من جانب الله تکالیف بے شک خدا ډېر خطرناک څه ډېر خطرناک څه ا دې یو تابعی په باره کې دا لیکلي چې هغه بیمارو علاج کو نا حکیمان ورته ویل چې ته سجده نه کوې ممکن د سر کې یا سترګې کې داسې کار کړي چې سجده ونه شي اناس تو غریب بدل روزه روٹے والا خل بولے گا کور والو نہیں واپس لوگ نہ کرو بولتا بھی نہیں پتوے مرے چولے گا نہ ورتے دا غرب ڈوڑے والے اخرم سدا تا سجدہ نہ شکو آئے خلق نہ کس جوڑے دل داغي وجہ دکو تا ٹک دے بیماری دا غلے وا دا نہ وجہ بیماری نو خدای احساس دا زما حق سره چې دا الله رب العزت ورکړی شی نعمت استعمال کوم حال یې زسه کوم غلط زه ودرېږم نه زه مونځ نه کوم زه سجده نه کوم زه رکوع نه کوم ډوډۍ ولې وخورم دا تقوا للهیت داسې خلکو کې راځي دغه د شپې اخري صدا وقانا وقعتا ولا وقعت احلى عند المسافر منها مسافر پنیز باندې د دې نه زیات مزیدار کوزیدل ول نه حرام کول ډېر بهتري مونږه سملاستو فما ایقظنا الا حر الشمس نو مونږ ویښ نکړو بیدار نکړو الا حر الشمس مگر دنور ګرمه ان ټول د شي دي چې نور ولګېدو راوي دلته سوال راځي سوال لائے چې حدیث کرا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خوب چې کوم دی هغه خوب نه او فرمایل تنام عینی ولا ینام قلبی په دې واقعي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دې دوه سيزونو سره بس کوي حدیث کې دا راځي چې تنام عینی ولا ینام قلبی او دلته کې تدای چې نا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښ نشو
حقیقتا داسې ده چې هغه نه دی ویښ شوی. د احادیثو کې آپس کې تعارض راغی. د هغې تعارض د رفع کولو څه طریقه ده؟ لکه مخکې تا حدیث اورېدلی چې سیده عایشه فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موده شو چې ما د هغه د سینې خرخراهټ واورېد، چې بیا بیدار شي نو بس پاڅېد لمونځ شروع کړو. نو ما ورته وویل چې تاسو ویده شوي نه وئ. هغه فرمایل زما سترګې ویده کېږي او زما زړه نه ویده کېږي. دلته کې خو پوه نه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو بظاهر په حدیثو دواړو حدیثونو کې تعارض دی، حال دا چې دواړه احادیث د اعلی مرتبې دي، یا د صحیحین روایتونه دي. موږ ته خپل استادان دا حدیث نو حل کړی، دا څوک کوی هم نه، اوس به هم څوک نه حل کوي، د خوا کې هم څوک نه کوي. امام نووي دې باندې سوال پورته کوي، دا 184 صفحه دا 5 جلد شرح صحیح مسلم. فإن قيل كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، څوک دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سار د مونځ نه څنګه وځه پاتې شو تر نو تر خطو پورې، مع قوله صلی الله علیه وسلم ان عینی تنامان ولا ینام قلبی. سره دې حدیث نه چې دا فرمایي چې زما سترګې وځه کېږي، زړه مې نه وځه کېږي. فجوابه من وجهین، دو طریقې سره دې جواب ده. اصحهما واشهرهما انه لا منافات بینهما. په دواړو جوابونو کې زیات صحیح او زیات مشهور داره چې دا روایتونه د یو بل متضاد نه دي، کې اختلاف نشته. کمل میں نمونږ هم ګڼو دا چې اختلاف پکې ښکاري، لیکن دی وی چې دی کې اختلاف نشته سره. ولې؟ لأن القلب انما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما. زړه کې ویښ دی نو هغه ادراک د هغې څیزونو کوي چې د هغه تعلق د نبي صلی الله علیه وسلم ذات سره دی. چې وایي زما زړه ویښ دی، نو د هغې مطلب دا دی چې که زه بې اودسه شم نو هم زما زړه پوهېږي، او که زه بې اودسه نه شم نو هم زما زړه پوهېږي. د زړه د نو دو کېدو تعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات سره دی، جبکې دلته خبره د انور د خطو ده، او د انور تعلق هغه د زړه سره نه دی، هغه د سترګو سره، هغه د سترګو سره دی. نور سړی په سترګو ویني که په زړه ویني؟ نو لہذا په دواړو حدیثونو کې څه تضاد نشته. یو جواب ادا کړی دی اصح ویلی دی او مشهور ترینی ورته ویلی دی، لکه حدث علم ولا یدرکو طلوع الفجر وغیره مما يتعلق بالعین وانما یدرک ذلك بالعین والعین نائمه. سترګې وده وی په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه انور اودلی دی، او چې کله پیغمبر اوده دی انور نه ویني، او چې کله مړی بیا انور ویني که چې کله ودی نو نور نه ویني، او چې کله مړ وي چې روح پکې نه وي، د روح اتصال وي، پیوستګي وي، او بېشک د نورو خلکو په مقابله کې ډېرې، لیکن د ویښې په شان خو نه وي که نه، بیا به ویني نه. والثاني انه كان له حالان احدهما ينام فيه القلب وصادف هذا الموضع والثاني لا ينام وهذا هو الغالب من احواله. دیوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالات ودي، یو حال هغه چې پای کې زړه کله کله ودی کی، ابل حال هغه چې سترګې وخی، دو حالت دي. نا کم ټیم چې دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ودی او به خبره پاتې شو، نو دا هغه حال دی چې زړه پکې ودو ویښنو. دې جواب لیکل دی، خو دی وی چې وهذا التاویل ضعیف، دا تعویل درست نه دی. والصحیح المعتمد هو الاول، لمنیر خبره چې مونږ کومه کړې ده هغه زیات صحیح ده، هغه دا چې دې دواړو روایتونو کې سم منافات نشته.
دنور راختل پزړه نشي لیدې پسترګو لیدې شي سترګې راغونډه لہذا په حدیثو کې منافات نشته تعارض ختم شوی دلته تعارض نشته وکان اول من استيقظ فلان ثم فلان يسميهم ابو رجا د ټول نمک کې څوک پیښ شو ناغه فلانه او فلانه و دا فلانه او فلانه څوک دي دا دو امام طبرانی رحمه الله په روایت کې د دین مون لیکلي دي جلد 18 کې هغه د مون لیکلي چې دا صحابه دي فکان اول من استيقظ من منامه ابو بکر ټول نمخ کې سیدنا ابو بکر صدیق را پیدا شو وکان لا یوقظ رسول الله صلی الله علیه وسلم من منامه احد لا ورستوایو حتى يستيقظ النبي فاستيقظ عمر یا پدریم ځلوانه سیدنا عمر پدریم ځلوانه سیدنا عمران بن حسین چې هغه د حدیث راوی دی دا ترتیب المعجم الکبیر کې امام طبرانی لیکل ہے ٹھیک ہے اسناد دې هغه مضبوط نه سمجھ اسناد امام بخاری مضبوط دی خو کم سے کم یو تاریخی نقطه هم لراغی کنه تاریخی فائدہ کیږي په دې څنګه کومګه چې دا خامہ قافله نه یو خودم را چې دا عام سړی د وینا په مقابله کې چونکه دا حدیث دی نو لہذا دا عام تاریخ نه بهتر دی ختم ابو رجا وی چې فلانه ویښ شو بیا فلانه ویښ شو بیا فلانه ویښ شو یسمیهم ابو رجا وداغه نمونه غستل فنسی عوف ته کوم چې داغه شاګرد عوف ناغه نه يرشوي ثم عمر بن الخطاب الرابع بیا پکې عمر بن خطاب دیوی چې رابع سلورم وکان نبی صلی الله علیه وسلم اذا نام لم يوقظ او دا طریقه وا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وده شو لم يوقظ بیدارو لبنش ولې زګه هغه پیغمبر د پیغمبر چا دوی چې هغه د الله وحی راځي رسول لګا نو رسول له وحی کلا په هغه حالت کې راځي چې د ویخي بیداری کله د بیدارۍ په حالت کې راځي کله د خوب په حالت کې راځي اوس کو صحابه کرام اگر ډسټرب کی نو څه پته لګي هغه د وحی کې بیا دغه دغه وجه چې ابا بیدارو نه شو د خوب نه حتا یکون هو یستيقظ تر دې پورې چې هغه په خپل را بیدار شي لأن لا ندري ما يحدث له في نومه ځکه مونږ نه پوهیدو چې پیغمبر ته په خوب کې سره پیخي وحي ورته راځي سکی فلما استيقظ عمر کله چې عمر را بیدار شو ورآ ما اصاب الناس او هغه سي ولیدل چې خلقو ته رسیدلي دي خلک هغه سره مخ شوي دي څه سره مخ شوي دي د سحر موست شوی دی نور خدل موږ د پاره خدای عیب نه دی کنه زموږ ځوانان سار و بجې د کټ نه راپاسي په وګې تلیا چولې جماعت ته روان دي عیب نه غنل کېږي هله ډېر بدترین عیب ده ډېر ناکاره کار کم چې پلاران دی غیدا ذمہ داری واخلي چې خپل بچی د سار به خي او دا خوې پایږي کې خودل پکار هر چا د خپل پلار زیات محبوبي دا څوک نه وایي چې زما خپل پلار خوښ نه ده خو پلار کې چې کوالټي لګي ډېری ګانو سړی ته لګ زیات پسندیده زما د والد صاحب همیشه د عادت الله دی چې راته باندې راکټه کو دنه وړه کولم دا تاجو د جواته ټیم په پاسو او د الله فضل له اخذ خبره د شیطان وګونه دي غاڼې کنه چې ما در ټره لګوره ضرورت تر اوسه نه بیا شیطان وګونه دې مطلب دا ای چې دا خبره ده په فخر او په غرور څوک حمل نه کوي دا مطلب خپل عاجزي بیانولې
اگرې د چې موږ لړو هغه خدای دو ناره چې کله روزه را ته خبرګرو منډه وای کولې ټایم پیس پکار دی پلانې شي پکار دی ما زه هم وکم زه په 3 بجې پاسم پسمه پاسم ماته مولي سے تاسو څنګه پیریان نه پاسې څنګه ما پیریان نه په زمال پلار دی الله وبخي دا هغه ما کې یو خوې به راغله چې وختي و پاسه دا بنیادی صفت ده سره چې وختي پاسي طبي لحاظ سره هم پای کې فائدہ ده لکه جیفتم باللیل و حمارم بالنهار فن نه کوي پوه یعنی بعض خلک د شپې لکه د مردارې پروتي او د ورځې لکه د خر په شان فضول ګرځي پادي څه وشته دی لکه دا فن نه کوي جیفتم باللیل حمارم بالنهار دا خوب سټې وي او بل چې کله سړی تازه دم پاس نو د موز خګول شي نفل موز هغه ټایم فکی که سړی جهر سره قرآن وایي نو ښه ویلی لکه څوک نه یو دی خلک خبره کې نو دا وایي څومره غړی وازول شي واده بلای چې هغه ټایم انسان باندې هغه حالات وارد کی توارد کی که تنهایی ده د شپې آخري پهر دی برکتی ټایم دی الله آخري اسمان تراغلی आवाज کیا سو مستغفر ته چې وکم سو رزق غوښتل کې ته چې رزق ورکم دا ول انسانانو خپل غلطي دي اوس نه پاتې سو کو دا ډېر قیمتي ټایم ډېر قیمتي ټایم دا پیدا کړل کېدا خو امال افسوس په دې راځي چې اوس روزه را روان د 2 میاشتې پس تقریبا دا څومره پلاران چې په خپل نه پاسي سار موس نه راځي دی ودا خپل بچیم ټول پاسي پښمنۍ له پاسي ولې چې جی روزه لګه پارا مته رشي خېټه ډګي زه حیران یم چې تاسو سره د شپږ غنټو ته غم شته او د آخرت فکر د سره نشته د شپږ غنټې خدای په اسانه تیر لري زما په خیال چې که سړی مسلسل ما 2 کاله مسلسل روزه په نار نیولې ما د پښمنه نه کړل زمونږ دومره خوراک کړی دا سم نیوي شي وتا سني نه ټول کار سره چې موږ سارو خوراک کودا کوم خو دي که تاسو هم تجربه وکړئ په دې باندې زما یقین دی چې تاسو هم ټول نیوي شي لکه زمونږ وجودونو کې دومره چربي جمع شوی چربي چې تر میاشتو پورې هغه مونږ ژوندې ساتلی شي دا زموږ ډېر عجیبه سوچ دی ډېر عجیبه فکر چې یو ماشوم د پاره مونږ شپږ غنټې چونګې هغه لوګه نشي تېرولې نو مونږ یې پاسو دا ضروري ده خو که هغه د جهنم ټوکړه کېږي نو مونږ دا نه کوو چې د سهار مونځ د هغه پاسو زیاتی دی فکر پکار دی دې خبرې تبارک فلم مستيقظ عمر دې ته سره رسیدلی دي دې ته رسیدلی دي ما اصحاب الناس دا تکلیف دی ورته رسول نبی صلی الله علیه وسلم زکه دې ته چې لا دویر یې صحابه ټول یریږي دا څه چلو شله مونږ ټول د پاتې شو غم دی اوسانه ورته خیر ده پروا نشته دغه د عمر کې یو ځل شو کنه زموږ د افغان پر پروا شته ده زموږ څنګه کال سره دی اده ورته یو څو کوي پابند نشته خو علاوه چې یو ځل د پاتې شو دا کال سره چې دی دا ملعون دی لعنتی دی دا الله د رحمت نه دی یو طرف ته دا زمونږ علماء غلط طریقې سره حدیث بیان کړی ورته چې سړی کوي نه خیر نقصان نشته ولې نقصان نشته دې چې بخور لذي ځان ته ټینګ ټینګې لګولي تا غاڼه نمبر یې چینو مې ځان ته موبایل لګولي ادمو دا ورته فرض نه کوي دغه سستی ما کوي خبره کې خو سختۍ سره دا قوم پوهیږي چې دا ګناه ده البته که پکال کې اورست پاتې شوی دا شان ټیک معذور روزانه وکان رجلا جلیدا جلد مضبوط شجاع سیدنا عمر ډیر شجاع جلاد عربی کې هغه چاته وي چې هغه مضبوطی اب پښتو اردو کې جلاد چاته وي ظالم دا فرق یو لفظ ته یو جبه نه بلې جبه ته وړي هغه هولیر وانه شي دې جلد دا مطلب ډېر تکړه پهلوانو आवाज هم ډېرو اجوف هغه چاته وي چې داغه आवाज د کومې نه راوځي دا پای سړي आवाज دې نه راوځي کنه دا واسطه خوا کې نه سیده ورته سده وي
پوهېږې مې نه بعضې اجوف دی جوف نه دی که نه اجوف هغه نه کوم اجوف وایي ول نه اجوف دا مطلب چې د کومې نه اواز روزي جهیرو ډېر تېز اواز بعضې کسان یې داسې بس خلک د بخښنې شي سمیلا کې پامدل خان یو خان د هغه ځای کې مونږ لومړنی تقریر کوو پنځپیریانو هغه شیخ القرآن رحمه الله د پنځپیر مولا عبدالسلام صاحب رحمه الله او مولوی خان بادشاہ صاحب شهید اذان جوړ دی دا راغلی وټو شیخ القرآن چې تقریر کو نو بجلی وه نه بجلی نه وه مولا عبدالسلام صاحب چې تقریر کو دا چې لهجه ډېره نرمه وه او ډېر زبردست کار وکړو نو کار سم و بجلی وه او چې کله شیخ القرآن رحمه الله تقریر شروع کړه هغې هلته بمپر یې وارد وی بجلی کټله بیا مولوی خان بادشاہ پاسې د هغه وی زما आवाज انشاءالله د سمیلا کیل نه پورې وځي او واقعي هغه شان دی هغه د هغه د حجرې د هغې بله دیوال باندې د تقریر یې شروع کړو والله زما غوږونه مې ګوتې ورکړې څه به د هغه تېزه وه د هغه عامې خبرې هم دغه شان دی بعضې کسان دي داسې ته ورځ کې د وروسته متلې او موږ سره یو ملګری کېناست خو ما هغې سړي سره ډېرې تفصیلي خبرې چېرته په بچپنه کې هم نه وې کړې یونیکام کالج کې موږ ناستو چې خبرې شروع کړې ما یې چې دی به کله غلېږي دومره تېزې خبرې ما بلکل مضبوط سټک ده او خاص به دلته کې ولي محمد آباد الله وبخي هغه چې به کله الله اکبر وایي ټول ماشومان به چغې شروع کړي دا بعضې اوازونه یې داسې جهیر هغه د خېټې د کومې نه هغه اواز روزي نو دی جلیدمو فکبر ورفع صوته بالتکبیر دا ګورئ تاسو هسې ذکر بالجهر نه منئ صحیح بخاری کې راځي چې سیدنا عمر سے چلو کو الله اکبر ہوئے آواز پہ پورته کو آواز پورته کو په تکبیر ودا جناب ذکر بالجهر نو یو سړی چې مانزل رابرې نه ته ورته سره الله اکبر الله اکبر سیدنا عمر چغه دغه وای چې منځ شو د منځ بندوبس وکړي منځ شو د منځ بندوبس دا امام حافظ ابن حجر رضی الله عنه لیکلي اوس ته حدیث تفصیل وګورئ ناغوی الله اکبر په دې وجه ویل دی چې د منځ د پاره خلق الله اکبر سره خلق راولي او د سره فکر دغه دی چې دې منځ سره بس ګدا خلم منه واقع رااله یعنی د صحابه کرامو په جون کې داړم بنه واقع رااله په بوړې دې کې چې منځ د سحر د دینه چې کوم دی قضا شو فما زال يكبر ويرفع صوته شروع واغا چې تکبیر وی او आवाज پورته کو لګیا واغا تکبیر وی او आवाज پورته کو حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم ترته چې د په आवाज باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیدار شو فلما استيقظ کړه چې غي بیدار شو شکو الیه الذی اصابهم تو دی شکایت کا غیدا دا تکلیف کم دی طرف سے دل ہے کم تکلیف رسیدل ہے جی منذرا نہ قضا شه دا صحابه کرامو ته تکلیف سبب ده زموږ نه غټول عمر منځونه قضا شي موږ ته تکلیف نه ځکه موږ ته دا پته نشته چې موږ اصل کې څه شی دی او د موږ اهمیت څومره دی او د الله په نيز باندې او د هغه د رسول په نيز باندې موږ هغه څومره اهم دی بارګه قال لا ضير او لا يضير رسول الله صلی الله علیه وسلم یا خدا فرمایلی چې لا ضير څه نقصان نشته یا لا يضير نقصان نه ورګي ارتحلوا دین الله شیخ
منځ نه کوي ګوره چې دې نزدیک منځونه نه کوي خدا کم خلک چې تش عقل جنگي کنه هغه څه وایي هغه وی دا مو ټایم به مکروه هو نو ځکه اول چې دې نه ځای دا غب لګي غب یې ملګوي په دین کې ته حدیث په باب کې ډېر احتیاط نه کار خلک کله چې یو حدیث یو ځای کې نقل شي نن سبا عذر نشته شامل شته مکتبه دارنګه الکتب التسعه وغیرہ شته سړی چې پای کې یو روایت ټولو طرقو سره جمع کی تو پتہ لګي چې را اصل علت سره صحیح مسلم کې ډیره پاره خبر اشته دا وجه نه دا کم چې خلک وایي تفقی کتابونو کې دغه لیکلي ما جته سو چې دا وخت مکروه هو نو ځکه والله ټیم ورکو بیا وایي چې ادا د قضا چې کم دا فی الفور لازم ده نو ته وای پیغمبر ته صحابه ته چل مخه تړې وړوګه طاقت ډېر وړوګه ادا فی الفور هغه وخت لازم وی چې کله انسان قصدن عمدن موز قضا کوي دلته کې موز قصدن عمدن نه ده قضا کړی شي لہذا ادا فی الفور نه لازم تاسو ته مایلو هغه فقه واخلې چې هغه د بصره او د کوفه فقه ده هغه فقه ما اخلي کومه فقه چې هغه ما ورا نهر کې لیکل شوی ده بدخشانیانو لیکل ده قنداریانو لیکل دي قنداریانو کې عمل لقو ملو ډیر زیات دي د دې فقه کې دا لیکلي چې امرت سړي ته رمون مکروه دی دا مرګ خبيسان دي کنه پوه شئ چې خپل ځان ته کېدلې دي ټول مسلمانان هغه شان دي کړي دا کوته کدا هوته داسې یو سړی چې الله ته ولاړ دا ذهن کې دا سوچ نه او چې راضي پکې نه ده کې شیطان کې څه فرق ده وای موږ مګو پرشاوال ځان پاکه بیا جمعه ترشه دا فقه زموږ د شرم د باعث دا فقه غب لګي څه هم نو دا کوي دا خلک دا غلط کوي صحیح مسلم کې د باب کې حدیث راځي دا زمونږه چې کوم نسخه ده په دې کې صفحه 471 حدیث نمبر ده 680 فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم پدې پسې دا اضافه ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښ ناغو فرمایل ليأخذ كل رجل براس راحلته هر سړی خپل سوالې تسر نه ونیسي په ځوان نه ونیسي سوالې روانه فإن هذا منزل حذرنا فيه الشيطان دا علت دا ځای چې کوم دی کنه دا کوم ځای کې چې مونږ یو نو دې کې مونږ ته شیطان حاضر شوی او اصول لای چې کوم ځای کې ګنده خلک خبيث خلک موجود وي دا هغه ځای نه بیا تلل بګاری علت د سنن د صحیح مسلم روایت کې دا ده سنن ابي داود روایت کې صحیح سند سره بل علت مخود لري حدیث نمبر 436 عن ابي هريره في هذا الخبر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولوا عن مكانكم الذي اصابتكم فيه الغفله داغه مقام نه اخواشه چې پائے کې تاسو ته غفلت شکار شوی غفلت ته شیطان د وجه راغلو ته کم ځای کې چې سړی غفلت کی وی نه هغه نه غلا اخوا کېدل پکار سار چې پاسي نو ته چې پاسه او کمبل ځان لري کې کنه حسان په یاد ده بیا څه چل گئی ته ځای بار روزه نو بار روزه مطلب دا چې ترکه مې تا بستر نه ده پرې هي نو ته بدل نه نشي را پاسه چې زه راځم وایم دا بیا سره ته سم دي پوه دا په دې شپږ د راځم پاسو لپاره او خدای الحمدلله سار موږ کوي الله لاک لاک شکر دې ما خو زه هم سار موږ مات کړي الحمدلله الا الله بچو کې دا خو یې پیدا کړه بس زموږ چې ذمہ داری ده دغه بیا چې نه کین هغه پوښه کوي اوس خو زما ذمہ داری ده دا اصول مونږ ته خو دل مونږ دا او خيارتوب زګو دا حدیث نو زګو لکه بستر کې ته پروت نه ستاسو خیال چې ته پاسې ده نه
خطر کوشش د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا وا چې کله باغا سحر پاسه ناول کار پیداو چې خله کې مسواک او حل شروع کړ یشوسو فاهو بالسواک او زمونږ سیګریټیان سیګریټ شروع کی او سو ګل دغه شیطان کې نه عجیب کار ناغه سره بیا ویل چې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت دا لس آیتونه ده سورۃ آل عمران دا لستو چې سره خله کې مسواک وای او په دې آیتونه وای او زینه پاسې دي اوس به خو ورځي بیا انور ده نو دې پاکټ کې ورته نه کله خپل اسمبلی غره اثر اسمبلی غره خپل اسمبلی کړه ته تحول باندې نه دا چیز موږ حدیث نزد کړی تحولوا لکه دې کې غفلت راځي غفلت دا ماته تا لاندې بستر نرمه ده او پاس در باندې کمبلم پروت دی کار خراب شو دې دې لپاره دا علت جوړول چې دا ټیم چې کم دی دي مونږ نو فلان فلان هغه لګي اسه ټیم وو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا علت خو دلته چې دې دې نه ځای دلته کې مونږ ته غفلت ملو شوه او غفلت پیدا شوه د شیطان د وجه ارتحلوا فرتحلا فصار غیر بعید فصار نو خو غیر بعید ډیر لره نو تلخ لګونه مزلیو کو ثم نزلان بیارا کوس رسول الله نه کوسو فدعا بالوضوء نو داودس او بیره وخت فتوزع نو دسه وګو ونودي بالصلاه او د موږ د پارا اذان کړی شو فقها لګي چې موږ په خپل اصل حالت کې کول سړي سنت پاکستان موږ قضا شي نو الله وا بانګ وېګا ها څنګه دلته جمع وکم نا باوا کړه خلک نور خلک مې چې هغه جمعه ترای ځان نه مسکه فقها رام لګي چې جهري موس جهر سره کول سنت دي چې څنګه قضا شوی یا شان بداغه اداي قضا واجب دي قیدم پیش کړل بیا وی چیرې وتر کې نه پای کې وا لاس نه پورته گئی داغه وجه موږ ته دا خو چې پرده په پرده خو له کار کړی چې پرده په پرده په دې او شرمول وګړي دې موږ نه کې دا انساني قیدی دي اصل کې دلته کې خبره بل ده کنه خبره دلته کې دا چې دا ټول جماعت او دې ټول جماعت نه یو موږ شوی چې ټول ته معلوم نه لہذا معلومه دا شوا چې یو جمع دا د غیر د ماسپخین یا د مازیګر یا د ماقام یا د ماستر موږ قضا شوی دی ټول ته معلوم دی اذان د موکلی شي اقامت د موکلی شي موتی د موکلی شي او موږ بګو په خپل اصلي حالت کې له سنتو کې وسه کوي نه کوو دې د پاره ضابطه نشته شریعت کې چې ته قضا موږ کې کله سنتونه وسره نه کوي په دې څه دلیل نشته دلیل خو به نه په دې خبره څه دلیل نشته چې تبا قضا موږ سره سنتونه نه کوي لا دلیل علیه په دې شریعت حجت نشته تر خلکو خبره نو خبر دای چې موږ د موږ قضا کوو نه بس تګه اسلم لار ده چې موږ مقضا کوا کني کار خراب ده څه دلیل نشته ابن قیم رحمه الله دی باندې بحث کړل زاد المعاد کې هغه دا وی چې نبی سلام نه دو منځونه داسري چې داغه سنتونه قضا شي وو یو واقع دا پیش کړي چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر منشه او نه سره سنتم کړو او فرض یې
او دارنګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ځل د ماسپخین سنت قضا شو، صحیح مسلم روایت ده. او مازیګری چې مونږ کو نو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کر لڑ او 2 رکعات هلته کېو. لہذا سو حجت نشته په دې باب کې، دا خلق خیالي است غلې وي. دا چا قول او فعل چې حجت ده نه سنت هغه قضا کړی دا هر ټیم کې قضا هر وخت کې ما سوا دا غدري اوقاتنا چې پای کې سجده حرام ده، نور خاطو نور پتندي انور پریوت. مار کیف دا مسله خلق ضرورو رسوي چې د دې لپاره څه قاعده نشته رې، څه دلیل نشته رې چې سړی د سنت پریدي په قضا نوسي، هیڅ دلیل نشته. خدا کا چاہتا کہ چا دلیل پیژني چې سړی هر کتاب دلیل وای پرې څه وایي، هر کتاب دلیل نه دی. چا قول او فعل چې حجت ده لاغین طرف نه پدې څه دلیل نشته. فصلى بالناس فلم من فتل من صلاته. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مون نه فارغ شو، اذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم. نو یو سړی ولید چې معتزل له جدا ده ته قوم سره مونږ نه گئی، نو تاسو ته گئی چې ما منعک یا فلان فلانیا ته څه شي منع کړی ان تصلي مع القوم چې تر قوم سره مونږ کې مونږ له دا ګورا نهی عن المنکر دا، لیکن پکم انداز کې ده، سوالیه استفهامیه انداز لکه ولې نه مونږ نه څه سبب. ایو زمونږ د زمانه خلل نه خو جدا ده، هغه ولازم خبر راته کې دا خلل مې ولا ماته کړه. خدا نے جدا خلاتوں کے بوت تھے نا، زمونږ د عوام لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. دا ته لت او دت خلق دی، دا په نرمه نه پوهیږي، دې چې سہولت وي دی خپل سم شي. پکار دی چې دې لاتوں کې بوت دې سم شي، خپل کار سم شي. قال اصابتني جنابه ولا ما غوي جی ما ته د لامبل ضرورت و بنه. او صحابي دی لیکن اپ دې نه پوهیږي چې تیمم صعیدا طیبا حکم غنه غسل ته هم شامل دی. حقیقتاً دا اللہ په کتاب کې ابن حجر لکلی دی چې هغه په دې دلالت نه کوي چې غسل ته شامل نه او که شامل نه دی. په دې وجہ صحابي الته خطا شکار شو. دا په نيز باندې دا صرف وضو ته شامل دی لیکن جنابت ته نه شامل. خطا چې کیږي نه علماء نه کیږي، ها جاهل غسرا په خطا ای هغه شی سمې. علماء چې کوم دی هغه د خطا شکار شي، دا صحابي دی لیکن د خطا شکار پدې شو چې الته کې دلالت داسې نشته واضح چې ګنددات تیمم غسل د جنابت تم شامل ده. ذکر دی غریب د جمع د موږ نه یو طرف ته شوی دی. نبی اسلام پوښ نه ورته وی علیک بالسعید فانه یکفیک. تعالی تیمم کول پکارو دا تعالی کافی. ثم سار النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاشتكى الیہ الناس. دا بیا مونږ نه کړه، دا غسل هم نه کړه، مونږ وکړي تیمم یو کوم مونږ ټیک ده، لیکن تیمم سره خدای حکمی طور پاک ده کنه، حقیقتا نه نه پاک، حکمی طور پاک. اوس کوو مونته شي نه دی بلامي کې ونه لامي لامي. بیا نبی وسلم لا روان شو فاشتكى الیہ الناس من العطش. نو خلق ورته شکایت وکړه من العطش د تندنا. فنزل نبی وسلم کچھ فدعا فلانا كان يسميه ابو رجاء نسيه عوف. فلان کی ته आवाज وکړو ابو رجاء وداغنو ما غستو عوف داغنو ير کړل بار کې سوچ بیا ودعا علیا او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دغه سره راوختو او یو سیدنا علی راوخت.
دا فلان څوک دی؟ سیدنا عمران بن حسین دی. سیدنا عمران بن حسین او سیدنا علی رو ادوارو ته ویل اذهبا دوار لرشه فابتغیا الماء، نو بو ګوره ته صحرا کې وبو ګوره چینو ګوره. فانطلقا دوار لارل دوار ملوشی او خد سرا بین مزادتین زود آغیسیز تو وی د سرمنی چې پای کې مونږه یا وباچو او یا پکې ستوانه جو خدا پس ورلې باندې سوره دا دو مشکونه ور سره دی او د مزادتین په مینس کې دی خپیق کته کړی دی. اې سوره یو خو ابل خالد دو مشکونه پراته دي او سورلې باندې دی خپل خپیق کته ظلم نکړي. نو مزادا او ستیحتین یو سیز ده مم ماین دوبو علا بعیر لها بخپل اوخوان سوره ده. یو موضوع حدیث ته نهى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الفرج بالسرج، یہ موضوع حدیث او مطلب ادارے چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کړی دا د دینا چې زنانه دې په زین باندې کیږي. هغه اسرار مرفوعه چې کوم ترجمه چا کړی ال حدیث کنا الله ادا سے ال حدیث غر کی تباہی گپ لگئی عربی نور ټول کتاب شرمول دې په یو کتاب کې چې علمی غلطه دومره چې پای باندې زما غوندې سړی 36 صفحې لیکلو دي. دا ته وتا عالم وای چې څونه یو غلطي شي دو شي دریو شي چې 36 صفحو کې ته دا غلطه لیکي دي. یہ تفسیریں نہ بغیر جوڑی کے دل تیدالی کے دل تیدالی کے دلی کی دالی دلتا کہ السرج تو دے مانا سے کہ الفرج نے مراد فروج رستی دے اور السرج نے مراد دے سراج جمع کرے دے اور سراج جمع مانا اکڑ دا چرا لیکن فرج باپا سراج مانے سنگ دے عجیب خبر ہے یہ فرج با پٹیو باندې څنګه کړی دا دی له دې ستو ټول کتاب شرموله ده لگا غریب په دې باندې پوری چې سورج اسروجا سرج اسورج د سرج جمع ده سرج زنده وي سرج زنده وي د سروج دا د سراج جمع غسته اور سراج بمانے چراغ دا ترجمہ رہا تیتوی سوال گندم جواب چینا سوال از اسما جواب از اسما دا حالت دا لیدیز دیکھ صلی حیران سی پاکا پدے کے سا حرام والی نشتا زنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتعریف کو خی زنانا دا قریش زنانا دی زکاری پا اسور لی گولیش جہاد گولیش دا نرائق خلق دے اول خو پیغمبر دا منع نہ کړو که منع کړم و بالفرض دا مانه تا غلطه وکړه تبارک دا زنانه دا علی بعیر لها فقال لها اين الماء وبكم زيدي دې سره وبدي نو تاسو ته هغه کتاب ودا کم نه وروړي ناورتی عهدی بالماء امس هذه صح سمانا مانے دارا چې اوبو زمانہ په دومره مزل دی لکا پرون او دانن ټایم عهدی بالماء امس هذه الساعه اوبو زمانہ په دومره مزل دی لکا پرون دا ټایم پرونه دا مال یعنی زه پرون دا مال اوبو ما راغستی دا روانه شیم اوس دلته راوځم اوبو ته دومره مزل یډه لره نه مارا وړي ونفرنا خلوفا او الله سو وای ونفرنا خلوفا خالف د دې جمع را دي خلوف خالف چا ته وای ساقي ته وای ونفرنا خلوفا
نفرنا مونږ جتی جتی شو خلوفن ساقیان، یعنی دا قافلې کې چې کوم منتظمینو د اوبو نا خواره واري شوي دي غیر چا دی نفرنا، وہ کسانو پورې آیت وی نفر، وہ کسانو زمونږ جتی جوړې شوي دي اوبو پسې ګرځول ته وبکم دي، دا هیبت ذکر کی چې ډېر تکلیف دی. یا ونفرنا خلوفا، نفرنا نا نفرنا، ونفرنا خلوفا، زمونږ کسان ما پسې شاته روان دي. اوس معنا بدل شو، زمونږ سړي ما پسې شاته روان دي. قال لها، دې دواړه ورته وویل انطلقي اذن، بیا خو راځه کنه، راځه موږ سره راځه. قالت الى اين، نا تپوس کی کوم حال شو؟ قال الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، ردی ورته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم. قالت الذي يقال له الصابي، هغه سره بوزه چې هغه صابي دی بيدی نه دی، ردی ورته نه وی چې او دغه چې او ورته وی جواب کافر کیږي کنه، چې خدا ورته صحابي وي او دیم ورته وي چې او صحابي لري بوزو، دا ادب در صحابه کرام. سړی حیران شي چې داسې زنګلیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته چرال هغه نه سم لوی لوی ادیبان جوړ شو، په ادب غیب وي. دا ورته نه وي چې او ته او بل نقصان هم دارېږي چې او هغه دې بوزو نه، یو طرف ته خدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بے عزتی شو، لیکن بل خوا د خدای د نفرت باعث وونه. قالت الذي، قال هو الذي تعنينا، هغه ورته جاو هغه چاله دې بوزو کوم چې ستا مراد ده، کوم چې ستا مراد ده هغه دې بوزو. فانطلقي، رجزو موږ سره، فجاء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث، دی هغه خزا رسول الله صلی الله علیه وسلم راوستا او هغه ته ټول خبره بیان کړه چې زمونږ او دې په میاس کې داسې قسم خبرې شي. قال فاستنزلوها عن بعيرها، دلته کې خلکو بیا عقلی اصغل ولده چې دا خو د مدینه منوره خبره ده او دا وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غالب وو او دا خلک چې کله پیغمبر ته صحابي وي نه مطلب دا بيدی نه و، کافر و. هغه وخت چې کوم کافر و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سو هغه سره هغه فقهي اصطلاح کې چې دا غي ذمہ داری په مسلمانانو باندې لازمیان دي، او د ذمي مال څنګه په زبردست اخلي، دا ټول اصلي عقلي اصول غلي. دلته نه د ذمیت څخه خبره شته نه په زبردسته سره واستل دي، حدیث ته وای تا پته ولي. او بل لا چې کله امیر المؤمنین نه بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل او ځای کې ناست هغه چاته نشي ویلي چې تاسو راکوسه یا لاسو کا یا لاسو. اچھا حدیث ہے آخر کے بدائی چې صحابه کرامو تا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دیل سره جمع کړي، دیلا سره جمع کړي، لہذا داغه تاوان نه شي. او بل لا چې داغه وبم نه کمی شي، دا معجزه و چې حدیث ته ټولو ہے کنه بیا پته لګي. زموږ د خلکو مصیبت داره چې دیلا خور هغه دی دا برابر کړی، لکه استدلال څه لګي غلط ته حدیث وایا چې حدیث او ویل شي ناغې نرسته بیا که استدلال کې نوم بتاله شاباش درکو، دا اوس نه تا خامخا ذهن کې وشي واچو، غلط استدلالات مګوي. فاستنزلوها عن بعيرها، دی هغه راکو ځکړه د خپل اسنا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بينائن، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لوخه راوخت ففرغ فيه من افواه المزادتين، نو پای کې د دواړو مشکونو نه لګو بر راوړل. واوکا افواهما، او داغي دواړو خله بند کړې او به راوړلې خله بند کړې. دیکھو جمله اضافه ہو گیا دیرا پارا چ خبر سمجھ
تو جملہ اضافہ دادا بغال معجم الکبیر اطلسم جل کے صفحہ 133 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل فی افواہ السطیحتین والمزالتین ثم تمزمز فاعادہ فی الاناء جملہ بکی اذا کم لوخی کی چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو آچولے نو داغی لوخی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو اخپل خلے مبارکی کو آچولے اگر خلقی ہم وشانو لے مزمزے پہ اوپر اور بے آگا ابو پاگی لوخی کی واچولے اور آگا ابو پا مشکونوں کے شامل ہے آگا ابو پا مشکونوں کے شامل ہے دا اضافہ دا اضافہ کچھ تا پاگی حدیث کی لیکن دا اضافہ چھ مزمزے پہ اوکڑا تو دا معجم کبیر روایت کے دا داریں گے دلائل النبوہ کے بے حقی لکلی جل 4 صفحہ 278 کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاگے وبوبانے مزمزہ اکڑا خلے کے واچو لے اور آگے نرست آغا وبو دوبارہ پا مشکونوں کے ورد داخل اکڑے اس تو معجزہ جو آگے نرست و او کا افواہہما داغی خلے بند اکڑے تسمہ بیتا اکڑا وقائے والا جوڑا واطلق العزالیہ او کلو پرے خودے داغے لاندے خلے تا مشک یو خلے دو خلے نہیں خیدہ کلا مزادہ وی کلا ورطا وقاوی او کلا ورطا عزالہ وی ونودی فی الناس او خلقو کے آواز اکلے شو چھے اسقو وستقو پخپلا وہ بوس کے سارو بانے بوس کے دا برکت ہے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للاڑو کہ پورا خلق کی پورا لخکری تو دو مشکونہ بدا چاشی اب یارس تو بتا دا اس معلومی گی جو مشکون نوبہ کمیشی نہ دیکھ اب یار یو لے پکیر لامبو لپارا مرگ بھی اب اکیم راضی دوست اکم چی لامبو لینو نا آخر کی اگر نام مرگ بھی تو مو لامبو دور سے لاغی سارویم مالکلل خپلے مسکلے او د سنے مکلل لامبل مامبل جی چاہ سکول ویکلل فسقا من شاء واستقا من شاء چاہجے پا خپلو بس کلے ناغا اس کلے او چاہجے پا ساروز کولے اغیب اس کولے وکان آخر ذالک ان اعطا الذی اصابته الجنابہ اناو من مائن او آخری کے پکے آگے یو لوخ دو بو چا آگے کس لے ورکو چا آگا تا جنابت سر مخشے ہو اگر ایم یو لوخ ورکو چا پدے علامہ آگا تا ایویل اذهب فافرغه علیک لال خدا پدان والا علامہ بل وہی قائمت تنظر الى ما يفعل بمائها اور خضو الالوا قتل دیتا چا زما و بو سر سکولیش معلوم اللہ نے راوڑی دی اور پا مدل میں راوڑی دی تی سر بسکی وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ اُقْلِعَ عَنْهَا اور زمانے پا اللہ قسمی او بو پدے مشکونوں کے بالکل ختم شوی وَأَنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهُ أَشَدُّ مِلْأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَعَ فِيهَا یہ حقیقتاً ہو خلاصی ہوئے لیکن منقتدا سے خکارے دل کہ دا مشکونہ زیاد ڈک دی پدے اعتبار کم چے اول نزلو یہ دلتے جسنگ دا روڑل نو آغا وقت دمرا نو ڈک سمرا ڈک چے وہ خکارے دل فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اجمعوا لها دل سرا جمع گیا دا طریقہ ہے جس تاسو خدمت ہوگی دا موٹے میں گرم کا جیب کے والا سوا جوا دا غیخ یو مقصد دا ہے جتا دا شکریہ دا او بل لا جتا اغلے و طریقہ ورگلا نو سباب آغا چانے یریگی نا چانا با یریگی نا چی زبا خدمتو کما مالا بسوک سے لو خری زبا خدمتو کما اخپل قیمتی شیبا خرچ کما مالا بسوک سرانے کی دا پیغمبر اخلاق دی صلی اللہ علیہ وسلم چاگا سوک محروم گئی نخ یو زمان دا زمانی خلقی
جماعت ته براشي ته به کور ته به ټک ته بوځي چای به اوس کوا ډوډۍ په خورا خپل بچو په شان ولا بستر ورته ور نو ساعت ته لړ شنه صاحب په بیٹک کې نه اب بستر به نه پټکلی نو بس مارخوال له بیا د پول نه لري د 12 بیا ارسو راشي کار څومره غریبي او محتاجي خلک نه وردي نو سو د حل کوم غلطی ده لیکن اکثر بیشتر غلطی ہے مسافر خپل خلق واغیل جمع کرل فجمعوا لها من بین عجوة ودقیقة وسویقة سفر کی نہیں خلق سر عجوہ کجورا دا ایب استعمال عام دقیق اڑوتا ہوئی اور سویق ستوان ہوئی سو تیار واغیل جمع کرل حتی جمعوا لها طعاما تردیچ خوراکی والا جمع کو فجعلوها فی ثوب ناغیو خلطہ کے واجول یو کپڑا کې واجول وحملوها على بعيرها وغيا خذا اغي اوخوان سورکلا کینه ورته وخو سور شو ووزعوا الصوب بين يديها او کما جامه کې چې اغي ولا شیخ وګنا هغه ولا مخه ته کې خودل چخکاری فقال ورته ویل تعلمين ما رزقنا من ماء كشان نبی سلام هغه ته ویل چې ته ګورې پوهېږي چې ګورې مونږ ستا به نه دي کمې کړي ٹھیک ده تعالی مونږ کړو درکو لیکن ستا به مونږ نه دي کمې کړي ولكن الله هو الذي اسقانا دا نبوت هغه برخه ده یعنی الله مونږ له برا کړی دي یوسف علیہ السلام کیسه تاسو لسته ده کله چې هغه جیلیانو ته دا وایي چې تاسو په فلانه شیخ خورې فلانه باندې خورې داسې اوسه غیب خبر ورکی نو سوی ورته ذالکما مما علمنی ربی دا شان د انبیاء ذالکما مما علمنی ربی دا زما پروردگار ما ته خو دي زه کاهن نیم جادوگر نیم او ډینګه مارنا والم نیم الله راکړي دلته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه معجزه دا په لاس کار کوي لیکن دا فعل اصل کې دا الله دی ځکه نسبت الله ته گئی چې مونږ سره دې کم کړی لیکن دا او په مونږ باندې الله اس کولې دي فاتت اهلها وقد احتبست دا خدا خپل مرګور لراله په داسې حال کې ډېر زیات ایثار شوی یو لخر چې وبس کی ستا بخیال په یو سکند کس کی کافی ټایم 2 غنټه 3 غنټه ټایم ملګری قالوا ما حبسك يا فلانا فلان کے تو لی سارا شو قالت العجب اگے وے یو ډیر ناشنا کیسه ده لقيني رجلان ما سره وسړي ملاو شو فذهبا بي الى هذا الذي يقال له الصابي اوسه تو صابي نه وای په لور صابي نه وای زی هغه سړي له بوت لما چې خلک هغه ته صابي وای هغه له بوت ففعلا كذا وكذا ناغه داسې داسې کار وکړو افوالله انه لاسحر الناس من بين هذه وهذه سماره په الله قسم دا ډېر جادوګر سره دی د دې او دا غي په میاس کې ګوتې داسې کړل پس تو په سره راځي چې ګوتې داسې کړل وقالت باصبعها الوسطى والسبابه فرفعتهما الى السماء تعني السماء والارض ګوتې داسې کړل وچ د دې او د دې نه د زمکه او د اسمان په میاس کې دغه زیات ساحر بل څوک نشته هغه یو به څه پوهه جدا شي دا هم مؤمن نه ده هغه پیغمبر نه پیژني لیکن دا هغه پزله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت ور شامل شوه اصول لای چې ګره یو سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت شروع شي نه الله تعالی توفیق د اسلام ورکولو قبولولو د بل چامین نه د نبی صلی الله علیه وسلم محبت چې کوم ده دا باعث د ایمان جوړیږي اولئک الذی دا یا جمع چې لا اشقا جلیسهم کنه لا اشقا جلیسهم کسړې دل تاسو ناس دي کنه نا به بختګي نه پیغمبر سره محبت دا ډېر لوی عمل دی خدای زله کې ځای شوی دی دا عجیب خبره نو یو خاغدا وی چې دا خو یا اسحر الناس دی او انه لرسول الله حقا یا دا الله په حق رسول الله
وہ خبریں کہہ دے بس یا ہو ایک نمبر جادوگر دے اور یاد ہے اللہ رسول فکان المسلمون بعد ذلك یغیرون علی من حولهم من المشرکین حالات تیرے دل مسلمانانو تو خدا خدا معلوم ہو چمگاون کے مدینے منورے چم کے تو کرے چے باغی حملے کو لے گیر چاپیر میں مشرکین باندھے ولا یصیبون الصرم الذی هی منها صرم خاندان ٹبر کور جنگل صحابہ کرام با اگی آغا شرم تا آغی چم تا بنا ورلن کہ پائے کہ دا خزو چکہ دے خزے صحابہ کرام سرا ستعاون کرو خدا سیلو خلق کار دا گئی چہ خپل معاون و ممد یہ رہینا اور کم اصل سڑے چہ کم دے اگر سر احسانو کی نا بطالت تکلیف در دے در صحابہ کرام و طریقہ دا چاہیے دے سر احسان چونکہ دے احسان کر دے سر تو لہذا دا دی اغت سنوئی فقالت یوما لقومها یوزل اغیق پل قوم توویل ما اران هؤلاء القوم یدعونکم عولا یدعونکم عولا دا خیال دا نہ دے کہ دا خلق تاسو قصدن پریدی ساس نگری کو ہونا یعنی کم تبر کے خاندان کے چم کے جزیم ټول خلک یې تر تربیت کړل موږ ته څه نه وایي استاد څه خیال سو قصدن پری دي قصدن مونږ نه پری دي بلکې دی تا احسان یاد دې کم چو سره ما کړل فهل لكم في الاسلام اسلام ولا قبل دا ګور هغه مینه کم ده دور رسول دې ته حکمت عملی وایي کاش چې زمونږه رئیسان چې کوم دي مشران په کې دومره حکمت عملی موجود دي زمون خلوی عالمان یو ځای دلل شي تقریر و شروع کی نو قسم خلک یې دی وړي غلمبا کې وکړي غلمبا الته سمياګانو سیدان هغه نوې حق مسله زده کړه اشاره توحید ترال بیاغي تقریر کې خود مولانا عبدالسلام رحمه الله ا بیمار او غریب ما په دې زویر او لګه مشه چټو سره چې بیمار یم تل شي تقریر وکړه او ما دې دالي کیو چې خلک نوې مسلې تر راغله بس استاد پیژنې خپل شاګرد ما ډېر نرمه سره ټولې مسلې وکړې ډېر نرمه سره لفظ د مشرک یا مبتدع باندې استعمال نه پس هم دمکار ټول خلک براته جمعه ډک شو او ځواني واغه وخت کې ته زورم ډېر شیرونه او دا پیرانو دا کیسه واقعات تغیباتونه دا ټول ویل شو جمعه دل پر اسوګ پور ډک بیا چې کوم ځای مدارونه غیویل چې دا تقریر بس کافی ده بیا صاحبزاده سیوم صاحبزاده یې صاحبزاده مې دوام تقریر کوم اچھا کینا استا بس دو جملے ویل جمعه اکثر خالی شو بیا خالی بالښتونو ته لګیاو ما ته عجیبه کار دی ما دې تاسو نن مې کولی چې مال په لګې خپګې ودر ټوپې وو نما یا به وقوف سره باندې نه پويږي دی وجو سم درس کی سوچ لینه کی پاسه ته وہ سوچا نه هم به وقوف سره باندې نه پويږي په لګې خلک کله خپګې دا بار مې وټې دي دیتا قتل پکار دی بدی د دینه مشرکین مکه جوړ کړی خالص مشرکین مکه ته ما جوړاږي نرمه کار اخلے حکمت عمله کار اخلے مسائل سڑے ټول کی حکم نه دی لیکن زما احکام دعا تاسو کو رمضانی لگی جو سو کہ اللہ تعالی آواز کی نام مشرک دے مرا سی گلی تھی ایسا کرنا کفر ہے ایسا کرنا شرک ہے ایسا کرنا ظلم ہے یہ خبروں کے فرق دے دینا فریق مخالف آغا سختے بانے اس سو خبر نہ مریخ پنرمه سوق مریخ تو دا دې خلی چلو خپل قوم سره فهل لكم في الاسلام فاطاعوها نو خلقو داغه خزه اطاعت کو دا خزه فرمان بردارے کہ اسلام روڑو قبول نہیں کہ قبول نہیں
تاسو واجب نه خدای فرمان بردار کې وسکار نه کوم فدخلوا فی الاسلام، نو داخلك په اسلام کې ور داخل شو. امام بخاری خو تیمم والا خبره ذکر کړو، بس هغه لپاره حدیث تول وي. وقال ابو العالیہ السابعین وفي نسخة قال ابو عبد الله سبع خرجا من دین الى غیره. امام بخاری وایي چې سبع سمانه ده د امام بخاری دا لغوي تحقیق چا ماخوذي؟ ابو عبیده نه، ابو عبیده دا ټول مجاز القرآن ده. مجاز القرآن دا ابو عبیده را واخله، څومره تفسیر چې دی کې ټول والته موجود دی. دغه خلک نه واقف. دا ابو عبیده دغه تفسیر امام بخاری کې لیکل دی، او هم دغه تفسیر شاہ ولی اللہ رحمه الله راغست دی الفتح الخبیر په نوم باندې لیکل دی. خلک وی چې امام بخاری کم تفسیر جمع کړو، هغه شاہ ولی الله جمع کړل دی، په دې نه دی خبر چې دا اصل تفسیر د ابو عبیده دی. علوم القرآن زما کوله کې دا مسلمه او ذکر څه شی لیکم هغه کې نه وسه شی لیکم. مکی پر مکی مارنا زما عادت نه ده، یې بس زوړ شهر ته بیا را واخله. سو اضافه بداسي پائے چې خلکو کې نه زمونږه مرګه دا مفتی ایاز طبقات المفسرین چاغو کو ما سره ملاقات نه ټلیفون یو بیا ډاکټر صاحب مې هاي بس چې ته کتاب ولیکې مونږ یې لپاره چې شه نو مې څنګه ما ته یو قسم یو کول چې مونږ طبقات نه پیژنو ستاسو کتاب نو به طبقه څه وي ما شی هم دا شان کول پکاري که څه نوې شی پکاري نه نبی صاحب شاګرد نه دی کی بنستله دا په سورې حدیث کې اوله خبره ده. یو ځای نه دی نه قرآن یې دی نبی صاحب نے صرف قرآن ویلا اوس په کاله سره پاتې شه ماته ډېر څه ویلي او غریب په ست دوره تفسیر کې پاتې شه. صحابه خرجا من دین الله غیری نبی قرآن چې کوم ترتیب ورکړل دی آی کې دا کې سوزونه موږ ټول ور داخل کړل. اب ان شاء الله ډېر مختصر تفسیر وایي کې تفسیر ضرورت نه پیږي دوست. ابو العالیہ وی چې صابین چاته وایي وفي نسخة الصابئون فرقة من اهل الكتاب يقرؤون الزبور. دا اهل کتابو یو فرقه دا چې زبور للیخ. ابو العالیہ ورته ویل کنه او امام بخاری په خپل صحیح کې دا نقل کړل چې دا اهل کتاب دي. امام ابو حنیفه وی چې دا صابئین چې کوم دی دا اهل کتاب دي. بیا د حدیث ته وګورئ چې امام ابو حنیفه څه وایي. ما سره له حدیث خبرې کولې ما ته بخاری ویل وی چې ما ته قسم وکړم نه ویل کته ویلې ته امام حنیفه بد نه وي او یوازې دا غراي نه ده چونکه صابئین دا په علاقه کې دي کوفه کې دي عراق کې دا پیجندل لګي ځکه هغه دي ته اهل کتاب وي او په دی باندې د اهل کتاب او احکام لګوي. دا امام بخاری راي نه ابو العالیہ راي نقل کړه اگر چې دا راي صاحب نه ده اذان له خبره امام محمد رحمه الله خلاف کوي او دا راي صاحب نه ده اذان علمي خبره ده لیکن کاغذ د دلیل په بنیاد باندې د اهل کتاب غني تا د حق نه حاصل چې تفاقه تنقید وکړي. البته راي صاحب نه ده نو دا غیر لپاره ته نور دلایل جمع کا لیکن دا امام حنیفه رحمه الله دا کوم علمي دلیل نه دی. دلته کې ابن حجر اسقلانی اخر کې خپل لیکلي دي اساسونه لیکلي دی وی چې قال ابو عبد الله سبا هذا في روايه المستملي وحده وقع في نسخه الصغاني سبا فلان ان خلا واسبا كذلك وكذا قول وقال ابو العاليه وقد وصله ابن ابي حاتم من طريق الربيع بن انس عنه ان سيدنا انس امراء وقال غيرهم منسوبون الى سابق بن متوشلخ عم نوح عليه السلام. یہ رائے پدې کې دا چې دا متوشلخ دې ورو باندې ګرانه سابق چې دا د نوح عليه السلام د تر پرورونو کې راځي تر زامنو کې بیا لګي چې روا ابن مردوی باسناد حسن دا وسره مای تیسره اختلاف ساده شي. ابن مردوی حسن سند سره نقل کړی دی د عبد الله ابن عباس نه چې الصابئون ليس لهم کتاب
السابعون ليس لهم کتاب. خود دې خبره کې تعویل کړي شي اهل کتاب کې دل جدا دي او هغه سره نوی کتاب جدا خبره تابع د شریعت داغي. بیا دی لګي آخر کې چې وانما اورد البخاری هذا هنا ليبين الفرق بين السابي المراد في هذا الحديث والسابي المنسوب للطائفة المذكور. امام بخاری چې کله دا حدیث وروړي دا څه مقصد دی؟ مقصد یې دا دی چې سابي دلته دی دینه په معنی استعمالي نه کې هغه سابي کما چې د سابین یوړل. دا دومره خبره ابن حجر په خپل هم لیکلي، لیکن دا خلک اهل حدیث هو کې کتاب نه ګوري، بس ګوري دی کې چې امام ابو حنیفه تبا څنګه نیچا دکاوم او څنګه هغه تنقید کوم. دا چې خلک هغه د علم نه محروم پاتې شي. اقول قولي هذا استغفر الله.